أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس اے خلقو قد جاءكم یقینا راغی تاسو ته برهان یولی دلیل من ربکم دستاسو رب د طرفنا وانزلنا او نازل کومنگا الیکم تاسو ته نورا مبینا رڼا واضحا فاما الذین آمنوا پس هر چها کسانو چې ایمان رڼو بالله فالله تعالی واعتصموا به او دی مضبوط انسلو دین د الله تعالی لرا فسيدخلهم فزردا چې الله تعالی به داخل کی دی لرا فی رحمت پر رحمت خپل کی منه د خپل طرفنا وفضل او په مهربانه کی ويهديهم او هدایت بو کی دیتا الیه د خپل ځان طرفا صراطا مستقیما دلاری برابری. دی آیتونو کې عام خطاب دے تمام انسانانو ته، مخکې خطاب و یهود و نصاراو ته، اوس هغوی ته عمومي خطاب دی. د دریو خبرو خطاب دی په الله باندې ایمان راوړئ، پیغمبر علیه السلام تصدیق وکړئ او قرآن کریم اخرانی کتاب ومنئ. یهودو ته، نصاراو ته، مشرکین عرب ته او هر خاص او عام ته، عرب او عجم ټولو ته یو شان خطاب دی چې راشئ د الله تعالی د توحید اقرار وکړئ، د پیغمبر علیه السلام تصدیق وکړئ، پیغمبر علیه السلام اخرنی پیغمبر ومنئ او قرآن کریم باندې ایمان راوړئ، پای باندې عمل وکړئ. قرآن کریم وی دا قرآن د الله تعالی نور دی او واضح رڼا ده چې کوم انسان دی کتاب باندې ایمان راوړي او عمل وکړي دی په رڼا کې شو، او چې کوم انسان د دې نه مخ اړي نو کزان ته اهل کتاب وي او کزان ته پوه وي که هر څه دی په جهالت کې او په تیارو کې دی. قرآن کریم د رڼا کتاب دی چې څوک ځان سره کې او په رڼا کې شي، او چې قرآن کریم نه مخ واړي نو دی په تیارو کې پاتې شو. یهود نصارا کدان ته پوه وي، اهل علم وي او اهل کتاب وي، نو کای قرآن کریم نه مني نو جاهلان بشي او په تیارو کې به پاتې شي. قرآن کریم عمومي خطاب کې هر انسان ته چې راشه اخرنی پیغمبر الله تعالی راولېږو چې زمانه دغه په انتظار وه، انبیا دغه په انتظار کې وو، امتونه دغه په انتظار کې وو، ډېر خلک د پیغمبر په انتظار کې وو. الله تعالی موقع تاسو ته درکړه، پیغمبر الله تعالی راوستو، دې پیغمبر قدردانی وکړئ، استقبال یې وکړئ، ایمان پرې راوړئ او د زړه نه تصدیق وکړئ چې کامیاب شئ. یا ایها الناس کې خطاب عمومي وي، هر انسان ته ټولو ته وي، هغه زمانه کې چې څومره مخاطب وي هغوی ته مو او تر قیامته پورې. دا د نبی علیہ السلام د خطاب او دعوت دام دی چې هغه تمام انسانان مخاطب کړي دي. موسی علیہ السلام صرف بنی اسرائیل مخاطب کړو، عیسی علیہ السلام صرف بنی اسرائیل مخاطب کړو. نبی علیہ السلام نه عرب مخاطب کړي، نه یهود او نه نصارا، تمام انسانانو ته خطاب دی. ایها الناس ان اے ټول خلقو چې هر څوک یې او هر ځای کې او هر زمانه کې قد جاءکم یقین راغی تاسو ته برهان یولی دلیل. برهان هغه دلیل توی چې پای سره داوا مضبوطه شي، کما داوا چې تا کړی را چې دا سیدا نو هغه مضبوطولو ته برهان وي. ان داسې دلیل چې ستا دعوه به سره واضح شي، هر څوک په پوه شي
او مخاطب داعی د جواب نه عاجز شي ایته برهان وي یا الله تعالی تاسو یو لوی برهان او یو لوی دلیل راولېږو داسې دلیل دی چې عام فهم دی هر څوک پوهېږي او مراد د دینه پیغمبر علیه السلام ذات دی برهان نه مراد نبی علیہ السلام دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام برهان دی او دلیل دی من ربکم دستاسو رب د طرفنا قرآن کریم نبی علیہ السلام ته برهان وی د نبی علیہ السلام دا ذات او جسم مبارک چې دا په خپل دلیل دی دا نه وی چې نبی علیہ السلام سره دلایل دي یا نبی علیہ السلام سره معجزات دي قرآن کریم داسې ویلی شو چې تاسو الله تعالی یو پیغمبر راولېږو او د پیغمبر سره معجزات او دلایل دي دا ویلی شو نو قرآن کریم پیغمبر په خپل دلیل دی د پیغمبر علیه السلام دا ذات او جسم دلیل دی وی دا د الله تعالی یو احسان دی په تاسو باندې ابن عباس رضی الله عنه وی د نبی علیہ السلام دی جسم ته ګوره ذات ته ګوره د نبی علیہ السلام اخلاق ته وګوره د نبی علیہ السلام په لاس شکم معجزات ظاهر شي ته وګوره نبی علیہ السلام متوسط دلیل ښکار شي د نبی علیہ السلام دا ذات ولې دلیل دی د نبی علیہ السلام ماضی هر چاته معلومه وه خاص طور مکی والو ته د نبی علیہ السلام ماضی ښه معلومه وه چې دا څوک دی د چا په کور کې پیدا شوی دی کم ځای کې لوی شوی دی څنګه لوی شوی دی د سبق کم ځای ویلی دی د چا نه ویلی دی یا نه دی ویلی او د نبوت د اعلان نه مخکې دغه کردار سو او بیا نبی علیہ السلام چې د نبوت اعلان وکړو او د نبوت د اعلان نه بعد زندگی نو دا مکی والو ته د رڼا د ورځې په شان واضحه وه نبی علیہ السلام یو ورځ د چانه سبق نه دی ویلی چرته د چانه نبی علیہ السلام سبق اس قسم نه دی ویلی نه یو مدرسې ته تللی اول مدرسه وکم دی کې مکه مکرمه کې هغه د جاهلیت دورو نبی علیہ السلام نه مدرسه ویلی ده نه کالج او نه یونیورسټي نه چې سکول یې ویلی دی او نه نبی علیہ السلام چې تا جمعه اجره کې ناسته کړې ده د عربو دا طریقه وه چې دیو ماښام په یوه ځای کې کېناستو او هلته به دی شعر و شاعري کوله کشرانو به د مشرانو نه خبرې زده کولې نبی علیہ السلام دغه ناسته هم نه راکړې اوس نبی علیہ السلام یو ماشوم دی یتیم دی داسې یتیم دی چې د یتیم په کور کې پلار یې لا لیدلی هم نه دی یو ماشوم تربیت لومبې پلار وکړي او مور یې وکړي نبی علیہ السلام خو پلار د سره لیدلی نه دی اخو دیلا د مور په هټو چې پلار وفات شو عبدالله صاحب او بیا چې پیدا شو نو نیکه تربیت کړی او بیا مور د شپږو وو کالو چې دی مور وفات شو نبی علیہ السلام بیا تر سره او نیکه سره دی نو د یو یتیم ته تاسو ګورئ چې دا تربیت چا وکړو او بیا نبی علیہ السلام مشر رور نشته عام طور د انسان سپورټ کوونکي رور وي مشران رونه د نبی علیہ السلام خورونه سره نشته خویندې نشته او بیا نبی علیہ السلام د غربت زندگی هم تیره کړې ده او بیا چې نبوت ورته میلاو شوی دی نو هغه کلام یې پیش کړی چې پورا عرب د نبی علیہ السلام مخې ته خاموش شو نو د نبی علیہ السلام دا ذات به تاسو ته دلیل ښکاره شي چېرې یو داسې ماشوم چې هغه د چانه سبق نه دی ویلی یو ټکی نه دی ویلی هغه داسې کلام پیش کو چې عرب چې ځان ته عرب وي ځان ته سوي هغې د نبی علیہ السلام مخې ته خاموش شو ځکه کافرانو مشرکانو په نبی علیہ السلام اعتراضونه کړي دي خو یو کافر دا نه دی ویلی چې تا خو زمانه سبق ویلی دی ما دله سړی جوړ کړی دی ته اوس لګیا دعوت ورکړې دا چا هم نه دی ویلي ځکه نبی علیہ السلام د یو کافر نه د یو انسان نه سبق نه دی ویلی نبی علیہ السلام د علم د حصول دپاره بار ملکونو ته هم نه رتلی هغه زمانه کې ملک شام کې د یهودو او نصاراو مدرسې وې هلته هم نبی علیہ السلام نه رتلی په خپله مدینه منوره کې بارو د یهودو مدرسې بیت المدرسو نبی علیہ السلام هلته هم نه رتلی او کلام داسې پیش کی چې هر سړی ورته حیران دی نو د نبی علیہ السلام دا ذات او جسم په خپله غټ دلیل دی که نبی علیہ السلام سره یو معجزه یو دلیل نه وي
صرف د نبی علیہ السلام دا جسم دا په خپل دلیلو چې دې دا خبره هر د کم ځای نه کی دا دې څنګه کی خو معلومیږي دا چې دا کلام د انسان نه دی شیخ سعدی بابا هم دا وی یتیمه که نا کرد قرآن درستو کتب خانه چند ملت بشستو وی هغه ماشوم چې یتیم و هغه لیکا پڑھانو لستلی نو کړي ویلی نو کړي د چانا او هغه چې کم کلام پیش کو هغه تمام مذهبونه تمام کتابونه ختم کړو د نبی علیہ السلام په دې کلام سره تورات منسوخ شو انجیل منسوخ شو مخکنی ټول کلامونه منسوخ شو مخکنی ټول مذهبونه منسوخ شو آسمانی مذهبونه مکمل منسوخ شو باطل مذهبونه خاصم ختم شو حق مذهبونه منسوخ شو سره او کلام څوک پیش کی یو یتیم معصومو شیخ سعدی بابا هم دا وی کنه چې داسې یو لکو داسې یو جوانو چې هغه یو ورځ مدرسه نه ویلې لیکا پړه نه دی او چې سوای نه هغه عجیبه خبرې کی چې سره ټول مذهبونه ملتونه او کتابخانه او کتابونه وسرو بدل او ختم شو بل شاعر هم دا وی نگار من کې به مکتب نربت و خط ننفست کی زما یار چې دی زما محبوب عجیبه انسان دی وی نه ول لیکل ورزي نه ول لوستل ورزي او نه چې ته مدرسې ته تللی نه چې ته کالج ته تللی دی او بحیرتم که بغمزه اموت و صدر مدرس شدو او حیران پدیما چې را تمامی دنیا د استادانو استاد شو د ټول دنیا کې چې څومره اهل علم دي دا ټول مشر او استاد هغه انسان شو چې هغه یو ورځ لیکل او یو ورځ لوستل او یو ورځ مدرسې نه دی ویلي نبی علیہ السلام د تمامی دنیا دی واقع چې څومره علم دی کاغه د دنیا علم دی او د آخرت علم دی د ټول استاد نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام صرف مسالې نه دي خودلی علوم یې امت ورکړي علوم د یو علم کې بیا په لکونو مسائل دي په یو علم کې نبی علیہ السلام داسې کلیات پیش کړي داسې علوم ورکړي دي چې د یو علم بیا لګیارې څومره شاخونه جوړیږي انسان حیران شي د نبی علیہ السلام د ذات په خپل چې کوم نه هغه لوی معجزه او لوی دلیل دی قرآن اصلی برهان من ربکم یو لوی دلیل د ستاسو رب د طرفنا وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړل موږ الیکم تاسو ته نورا مبینا رڼا واضحه چې مراد نه قران کریم دی د نور مبین نه مراد قران کریم دی قران کریم رڼا ده ان پدې کې انسان ته رڼا او هدایت ملاويږي نور والا کتاب دی د قران کریم تقریبا 55 نه سیوا نمونه دي یو نوم یې نورم دی قران کریم د الله تعالی نور دی چې چا واغستو هغه نورانی شو سره او چې چا پرې خو د هغه ظلمانی شو نورم مبینا رڼا واضحه آیت یو بل مسله معلومه شو چې الله تعالی صرف کتاب نه دی را لېږلی پیغمبر او کتاب دواړه را لېږلي دي که صرف دا قرآن را لېږلی وي او پیغمبر ورسره نه وي هر چا به د خپل مطلب خبرې ته بیا اغوستې به هر سړی به په غلطۍ کې مبتلا و پیغمبر هم راغی ورسره کتاب هم راغی او پیغمبر په خپله د کتاب تشریح وضاحت وکړو چې دا مطلب دی د دې خبرې دا مطلب دی او نبی علیہ السلام 23 سالو د دې قرآن او د دې کتاب تشریح وضاحت امت ته کړی دی الله دنیا نه ته چې ارسه پاک او صفا پرې خودو امت یې په یو واضحه لار باندې پرې خودو چې چرته هم دی گمراه نشي کله انسان خواهش پرستی پریزي کنه او جذبات پریزي نه چرم نشي گمراه کېدی د گمراهه وبال او د گمراهه وجه دی چې انسان خواهش پرستی شروع کی ورنه نبی رسول الله 23 سال د قران داسې تشریح کړی را چې تر قیامت پورې هیڅ یو انسان په غلطۍ کې نشي واقع کېدی نو قران کریم او پیغمبر دواړه یو ځای رالو او پیغمبر د قران مطلبونه خلکو ته بیان کړو وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس قران کریم وی موږ ته قران درکو د دې لپاره چې خلکو ته واضح بیان وکړي نبی علیہ السلام با آیت څنګه راغی د آیت بیان او مطلب به خلکو ته واضح وکړو وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کوم موږ تاسو ته یو رڼا واضحه چې قران کریم دی
بعض علما وی چې د نور مبین نه مراد نبی علیہ السلام دی، وی نبی علیہ السلام ته نور ویل دی. دا تفسیرم کې دی شي روح المانی کړه چې نبی علیہ السلام ته نور هم ویل شي، خو مطلب دا دی چې د نبی علیہ السلام په ذریعہ سره امت ته نور ملاويږي. نبی علیہ السلام خلقو ته رڼا ښودلې ده. په دې مطلب دا نه چې نبی علیہ السلام دا جسم هم نورانی دی، دنه پکې نور شته، او د نبی علیہ السلام د بشریت نه انکار نه کوي. بعد خلکو ته دا غلطي شوې ده چې هغوی نبی علیہ السلام بشر نه دی، صرف او صرف نور دی. نو دا هم غلطي ده. نبی علیہ السلام په ظاهره کې بشر دی او دنه پکې نور دی، ځکه د نبی علیہ السلام روح نورانی دی. د نبی علیہ السلام په ذریعه سره خلق نور حاصلی، او صرف نور منلو دا د واقعینم خلاف دی. که نبی علیہ السلام صرف نور وو نو په نور کې دنه بیا وینه نه، او د احد په میدان کې نبی علیہ السلام زخمی شوی دی. صحیح د بخاری روایتونه صحیح چې نبی علیہ السلام په دې سر باندې گزار خوړو او په دې خله باندې ومو، او د نبی علیہ السلام د دې سر نه وینه روانه شوه، د دې خلې نه وینه روانه شوه. او علی رضی الله عنه، ابو طلحه رضی الله عنه، فاطمه رضی الله عنها دی نبی علیہ السلام برکو د احد غر ته وخیجو، دی وینه ودرله وینه نه ودرېده. علی رضی الله عنه زر خوا کې یو چینه وه، داینه په ډال کې اوبه راوړي. فاطمه رضی الله عنها یو چټایي هغه وسوځوله، د هغې ایرې راواغستې او په زخم باندې کېښود او وینه ودرېده. دا صحیح د بخاري څو روایتونه ده. که نبی علیہ السلام صرف نور وي نو دا وینه د کوم ځای نه بیا رابېده چې نور او وینه پکې د کوم ځای نه بیا راغله. د نبی علیہ السلام بشر دی په ظاهره کې، خو زمونږ ستاسو په شانتې نه دی. محمد بشر لیکن لیس کالبشر، محمد یاقوتۃ لیکن لیس کالحجر. شاعر وی نبی علیہ السلام انسان دی، بشر دی، او د ځان په شانې مه چې موږ په څه وایو غني بشر دی. موږ هغه کې ډېر لوی فرق دی. په ظاهره کې خو د هغه هم جسم دی، زمونږ هم جسم دی، ولیکن دنه چې کم کمالات په نبی علیہ السلام کې پراته دي، نه ټوله دنیا زار شه. نبی علیہ السلام انسان دی، خو د عامو انسانو په شانتې مه منه او مې ګڼه. محمد یاقوتۃ، وی نبی علیہ السلام یو یاقوت، یو ملغلره ده، ولیکن لیس کالحجر، د عامو کاڼو په شانتې نه دی. نو نبی علیہ السلام ته صرف نور ویل دا غلطه خبره ده، او صرف خالص مخلص بشر منلو دا بی ادبی ده. سوی خو یو انسانونو دا بی ادبی، داسې خبره هم نه کوي. د نبی علیہ السلام شان ډیر لوی دی. نو نور ورته ویلی شي، خو په دې معنا چې د نبی علیہ السلام په ذریعه سره خلکو ته نور ملاویږي، او دا نه چې ګنې خالص مخلص جسم نو صرف نور او نور، دا مبالغه او زیاتې دی. د نبی علیہ السلام دا خپه وتې وه، پاس باندې ناستو، هغه لږ تیز شو، نبی علیہ السلام یې ووړو، نو دې کې د کجوري ونه وه، هغې سره نبی علیہ السلام ولګېدو، دا اوږې مو وته، دا خپې مو وته. یو میاشت بیا نبی علیہ السلام بره بالاخانه کې لمونځ به یې کو، کته به نه راکوزېدو. نو که نبی علیہ السلام صرف نور وي، دا اوږه د کوم ځای نه بیا ووته، د خپه د کوم ځای نه ووته. خو معلومېږي دا چې ظاهره کې بشر دی، خوراک او څښاک به یې کو، ضرورت ورسره وو، نورم دی بشرم دی، ظاهره کې بشر دی او دنه پکې نور دی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، او نازل کړی مونږه تاسو ته نور مبین، یعنې واضح رڼا چې قرآن کریم دی. فاما الذین آمنوا، اوس پیغمبر هم راغی، نور هم راغی، اوس ایمان پې څوک وروړي او که نه وروړي، که چا وروړه فایده وشوه، که نه بس دغه یې وکړه، ناشکري یې وکړه. فاما الذین آمنوا، پس هر چا کسان چې هغوی ایمان وروړو بالله په الله تعالی باندې، په الله ایمان وروړو او پوره ایمان یې وروړو. واعتصموا به، اعتصام مضبوط نیسلو ته وي، منګوله کلک لګولو ته اعتصام وي. اعتصام اصل کې ځان بچ کولو ته وي. عاصمه معنی ځان بچ کولو، لا عاصم اليوم، وی نن ورځ څوک بچ کوونکی نشته، عاصم معنی بچ کوونکی. نو واعتصموا، او دی د الله تعالی په ذریعه سره ځان بچ کو. ځان به څنګه بچ کړې چې د الله په دین باندې، د الله په کتاب باندې منګولې کلکې ولګئ،
عمل په شروع کې بس تا د الله تعالی په ذریعه سرزان بچ کو د جهنم نه او د شیطان نه. واعتصموا او دی مضبوط ونیسلو به کې داهی ضمیر دی الله تراجه دی الله کلک ونیسو نو مبالغه را دا الله دین کلک نیسل داسې شو چې گویا کې الله د کلک ونیسو. الله موږ ته نخکاری نه لیدی شو او موږ الله تعالی کلک نیسلی شو. دا الله دین د الله کتاب کلک نیسو او د الله دین کلک نیسل او د الله کتاب کلک نیسل و دا داسې شو چې گویا کې تا الله تعالی کلک نیسل دی. انتهایی مبالغه را داسې وګڼه چې یو ماشوم خپل پلار کلک نیسي د لاس نه لکه هر څومره ازدحامي هر څومره رش وي او هر څومره مجمع ډېره وي دا ماشوم نشي خطا کېدی او نشي روکېدی دغه چې هغه د خپل پلار لاس کلک نیسلی دی. ها کدی دا لاس پریزي نو د روکېدو احتمال شته خو چې لاس نه پریزي نو روکېدی نشي. تا چې کله د الله تعالی دین کلک ونیسو او قرآن دې کلک ونیسو چرته نشي گمراه کېدی که هر څومره فتنې راشي او که هر څومره سازشونه وشي هر څومره د ګناهونو سیلابونه ولینی. خلک وایي د فتنو دور دی د فتنو دور دی. د نبی علیہ السلام د زمانې نه تر اوسه پورې کم یو دور د فتنو نه خالی تیر شوی دی. په دې 1446 سال کې یو کال او یو میاشت داسې وښیي چې کې فتنې نه وي. هغه د نبی علیہ السلام د تلو نه بعد فتنې شروع شوي دي او فتنې به وي او ایبا او تر قیامت پورې به وي او خلکو لا فتنې کم ځای لیدلي دي. فتنې خو لا را روانې دي دې وخت کې لا فتنې کم دي. غټه فتنه د دجال را روانه د دنیا به ویني. د دې غټه فتنه به څه چې دجال به وایي چې زه خدای یم او د ښې اوږې دا فرشته به دجال ته وایي چې تا دروغ ووایي او دا خبره به څوک هم نه اوري او دا ګسه فرشته به د ښې فرشتې ته تا ریښه ووایي او دا خبر به ټول خلک اوري او خلک به وایي چې هغه دجال وایي زه خدای یم نو فرشتې را دې خبرې تصدیق وکړه چې هغه ته ریښه وایي ته خدای یې. دونه غټه فتنه دنیا کې را روانه ده. حالانکه د ګسې فرشتې د ښې فرشتې ته چې تا ریښه ووایي چې ته دا ته دجال او دروغجن یې خو د ښې فرشتې خبر به څوک هم نه اوري او د ګسې فرشتې خبر به ټول خلک اوري. چې کم کمزوري ایمان والا وي او ناقص وي هغې به وایي چې وګوره د دجال په خدای باندې فرشتې هم ګواهي کې راشه ایمان پرې راوړی. دونه غټې فتنې را روانې دي. نو لا فتنې لا دنیا کې لا چا لیدلي دي خو به هر حال که په هر دور کې دی که د فتنو سیلاب او باران ولې نه دی څلور طرفونه خو کله چې تا د الله دین کلک نیسلی دی نشي ګمراه کېدی نشي خطا کېدی او فتنې به یي او را روانې دي څو پورې چې قیامت نه قایم شوي. واعتصموا به قرآن کریم وی د الله دین او د الله کتاب کلک نیسل داسې دي گویا کې تا نه بلا تشبیه گویا کې تا الله تعالی کلک نیسلی دی چتم نشي خطا کېدی او چتم نشي گمراه کېدی. واعتصموا به او دی مضبوط ونیسلو به الله تعالی لرا مراد الله کتاب دی الله کتاب لرا او یاد الله تعالی دین لرا. فسيدخلهم فزردا چې الله تعالی به داخل کې دی لرا فی رحمت په یو لوی رحمت کې منه د خپل طرفنا چې مراد نه جنت ته الله به د خپل طرف نه لوی رحمت او لوی جنت ورکیبا. وفضل او په مهرباني کې چې هغه د جنت نعمتونه دي او به انتها نعمتونه به الله تعالی د انسان ته ورکی. ويهديهم الله تعالی به هدایت کوي دیتا الیه د خپل ځان طرفه. الله به خلق ته هدایت کوي چې ما طرف ته بسنګ راځي. بعد اوقات انسان باندې حالات راشي فیصله کول ګران شي حق لاره مندل ګران شي. الله په داسې حالاتو کې ستا مدد کی تا ته بنی غلا رخي استقامت به ته نصیب کی با او الله تعالی به تا خطا کی بنا. الله تعالی مدد به انسان سره شامل حالي. ويهديهم الله به هدایت کی دیتا الیه د خپل ځان طرف ته چې الله ته بسنګ دي په حالاتو کې صراط مستقیما د لارې نیغې او د لارې برابرې. مطلب د ويهديهم الیه صراط مستقیما داري چې تا کله ایمان نوړو نیک اعمال کې دغه هدایت ته ملو شو په دې هدایت باندې کلکواله په هدایت باندې استقامت
په هدایت باندې کلک پاتې کېدل او توفیق مزید او دا به الله تعالی نصیب کړي چې کله انسان په دین باندې روان وي د الله تعالی مدد قدم په قدم شامل حالي حالات په انسان باندې راځي الله انسان ته استقامت ورکړي صبر ورکړي ثابت قدمي ورکړي او دې پیسې او مکم گمراه کیږي نه دا ويهديهم الیه صراط مستقیم دا مطلب دی چې الله وتا شیطان ته بری خالی پریزینا ستا مدد بکی تا ته استقامت درکې او ثابت قدمي بدرکې الله به هدایت کې دی ته الیه د خپل ځان طرف ته صراط مستقیم د لارې نیغه او د لارې برابرې اے خلکو یقین راغلی تاسو ته یو لوی دلیل د ستاسو رب د طرفنا او نازل کړی موږ تاسو ته واضح رڼا پس هر چې ها کسان چې ایمان لري په الله تعالی باندې او دی مضبوط اونې سلو دین الله تعالی لرا یا قران د الله تعالی لرا پس زرد چې الله تعالی وداخل کې دی لرا یو لوی رحمت کې د خپل طرفنا او په لوی مهرباني کې الله تعالی به هدایت کې دی ته د خپل ځان طرف ته د لارې نیغي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يستفتونك دي حكم طلب کوي ستانا قل وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله یفتیکم الله تعالی جواب در کوي تاسو ته فل کلالتی د کلال بارکی ان امرؤ هلک کچر یو سړی وفات شو لیس له ولد چرنوی د در پارس اولاد وله اخت حال داري چې د یو خور وی فلها فذدي خور د پارا نصف ما ترکا نما د اغنه چې د پریخي وی وهو يرثها او دارور و میراث لري د خورنا ان لم يكن لها ولد کچرینه وی د پارس اولاد فإن كانت اثنتين پس کچروی دا دو خویندی فلهما الثلثان پس دې دوالو د پاره دی دوی سی پدروي سوکي مما د اعمالنا ترکا چې د پری خو دی وی وان کانوا اخوتن او کچری ودی رونه خويندې رجالا ونساء نارینا و زنانا فللذکر پس د پاره د نارینا مثل حظ الانثيين فمثل دایسی د دو زنانو دا یبین الله بیانوی الله تعالی لکم تاسو احکامات خپل ان تدلوا دا چې تاسو گمراه نشئ والله بكل شيء عليم او الله تعالی په هر یو څه باندې پوهه دی د سورۃ النساء اخرانی آیت ته او پدې کې د میراث او بعض احکامات بیانېږي د سورۃ النساء په شروع کې د میراث احکامات او په میانس کې د میراث احکامات بیان شو او په اخره کې د میراث احکامات بیانېږي دا یو جدادا چې د اسلام نمخ کې په جاهلیت کې چې کوم ظلم او ستم و نه یو ظلم دام و چې میراث با کافرانو چاله نه ورکو یتیمانان به محروم کولو زنانو ته به ایسه نه ورکوله قرآن کریم د آیت اهتمام او تاکید لپاره د سورۃ مبارکه په اول کې په میانس کې او په اخره کې بیا بیا د میراث احکامات بیانې چې ردی اهتمام وکړي او ردی د ادایګۍ کوشش وکړي دا سورۃ مبارکه دې ته آیت الصیف وایي ان دا په ګرمۍ کې نازل شوی
د میراث چې کوم آیتونه د صورت په شروع کې په دویمه رکوع کې تیر شوي وو نو هغه په جمع کې نازل شوي وو او دا په اوړي کې نازل شوی دی د آیت ته آیت السیف وي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما سألت النبي صلی الله علیه وسلم عن شيء اکثر مما سألته عن الکلاله. بما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د کلاله باره کې ډیر زیات تپوسونه کول او بار بار به مې کول. کلاله هغه انسان ته وي چې د مور او پلار مخکې مړه شوي او اولاد یې سره یې نه نارینه اولاد شته نه زنانه اولاد شته یا خو شته د نه سره او یا لیکن مړه شوي دي او دا سړی مړ شو او د سر رونه خویندې پاتې شوې نو داسې انسان ته کلاله وایي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما د نبی علیہ السلام نه د کلاله باره کې ډېر زیات تپوسونه سوالات به مې کولو چې د میراث به څه حکم یې څه طریقه به وي. یو پیر نبی علیہ السلام حتی طعنا باصبعه فی صدری وی نبی علیہ السلام دا خپل ګوته د ما د سینې له روبهوله او بیا راته ووی وکانه یکفیک آیت السیف ستاره پر هغه آیت کافی دی چې کوم په ګرمۍ کې نازل شوی دی التي فی آخر سورة النساء دا سورة النساء آخرنی آیتو چې دا په ګرمۍ کې نازل شوی بد دای ته وګوره دې کې د کلاله ذکر دی یعنی چې کلاله مړ شي او د هغه وروڼه خویندې پاتې شو نو میراث به څنګه تقسیمیږي دا ذکر په دې آیت کې دی. د احکاماتو په اعتبار سره دا اخرنی آیت ته چې نازل شوی د قرآن کریم دې سورت مبارکه کې د کلاله بیان دی. کلاله موږ وایو چې هغه انسان ته وي چې دې مړ شو مور او پلار یې مخکې مړه دي او دا یا واده نه کړی د سره نو اولاد بیا نشته یا واده کړی اولاد یو لیکن مړه شوي دي نه زامن شته او نه لورا نشته نو دته کلاله وایي. د میراث پر د رونه خویندو ته ملاویږي. یا رونه خویندې په درې قسمه دي. یو هغه چې مور او پلار یو وي یعنې سکر ور چې ورته مونږ وایو نو د سکر ور کچرې صرف خورې ده دی خو مړ دی رور دی او د صرف سکه یو خور ده نه دی خور ته به نیم مال ملاویږي. او دارنګې مسله د پلار شریک د خورم دا مسله نه چې ردو د پلار یو او میندې جدا جدا دي دې ته عربۍ کې علاتی وایي نو که ردو پلار شریک یو خور ده نو هغې ته به نیم مال ملاویږي. او که چېرې د یو نه سواري دوه دي یا دوه نه سوا خویندې دي صرف خویندې پلار شریک خویندې او یا حقیقي سکه خویندې دوه دي یا دوه نه سوا دي نو هغې ته بیا 2/3 ملاویږي. ټول مال به 3 حصې کې او 2 حصې به د خویندو ته ورکوئ او دا باقي سره به څه چل کوئ باقي نیم مال یا 3 حصه نو بیا که د نور عصباتي نه هغې ته میلاو شي او که هغې ني نو هغه به دا مال به باقي دي ته واپس بیا میلاو شي ټول مال به دی واخلي. او که چېرې فرض که دی جنکو سره رونه هم دي د نه رونه خویندې دواړه پاتې شو که پلار شریک او که حقیقي وي بیا د هغې باره کې قانون دا دی چې هغه به خپلو کې عصبه شي یعنې هلک ته به دوګنه حصه ورکوئ جنۍ ته به سنګل ورکوئ. مثال یو ورور دی 2 خویندې دي نو 4 حصې به کوي ټول مالو نو 2 حصې به ورور واخلي او یو حصه به یو خور والي. که یو ورور او یو خور ده نو ټول مال به 3 حصې کوي. هلک به په 2 زنانو حسابوي نو 3 حصې به کوي نو 2 حصې به ورور واخلي یو حصه به خور والي چې دا حساب به کوي. که پلار شریک رونه خویندې او که حقیقي رونه خویندې دي. او د مور شریک رونه خویندو بیانو د صورت مبارکه په شروع کې شوی په 2 رکوع کې هغه بیان هلته دا و که چېرې یو سړي صرف یو ورور دی او که خورې ده خو مور شریکو نه هغې ته به 6 حصه ملاویږي. او چې د یو نه سوا وي که 2 او که 3 او کار څو نه وي دې کې بیا هلکان او جینکۍ یو برابر دي چې یو نه سوا شو بیا به ته 1/3 یعنې 3 حصه مال به ورکوئ. ټول مال به 3 حصې کې یو حصه به ورته ورکوئ. خو دا هله وي چې کله پلار د مړي ني او زوی یې نشته که چېرې د مړي خپل پلار موجود دی یا زوی یې شته بیا وروڼو خویندو ته حصه نه ملاویږي.
چې کله د مړي خپل زوی شته یا نوسی شته یا پلار موجود دی یا نیکو، بیا د شریعت حکم دی چې بیا سکرور او ناسکا که پلار شریک دی که مور شریک دی او که سکرور دی او که خور ده هغې ته بیا حصه نشي میلاوېدی. حصه هم د کټول زوی ته میلاوېږي به یا پلار ته میلاوېږي. د شریعت د میراث احکامات چې دي دا الله تعالی په خپله بیان کړي دي. د دې اختیار الله تعالی نه نبی ته ورکړی دی نه فرشتې ته ورکړی دی. ابن ماجه کې روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان الله لم يرضى بملك مقرب ولا نبي مرسل. الله تعالی د میراث دا تقسیم چې دی نه یو نبی ته ورکړی دی او نه یو فرشتې ته ورکړی دی. نه د فرشتې په ذریعه سره مقرر کړی دي او نه د نبی په ذریعه سره. دا تاکید دی د پیغمبر خبرم د ظلم او د زیاتی نه او د فرشتې خبرم د ظلم او د زیاتی نه. ان الله تعالی چا سره ظلم او زیاتی نکی نو دا شان فرشتم نکی او پیغمبرم نکی. لیکن الله تعالی د میراث د احکامات صرف په خپل بیان کړی دي. حتی تولا قسمت الطریقات یا الله تعالی د میراث او د تقسیم د ذمہ داری په خپل اغستره او په خپل بیان کړی ده. واعطى كل ذي حق حقه او الله تعالی په خپل د هر یو وارث ته پر خپل حصہ مقرر کړ. دې کې ظلم او زیاتی نشته چې چاته یو حصہ چاته دوا چاته نیمو چاته سلورم او چاته درېما. دا بالکل د انصاف باندې مبني احکامات دي. دا د یو انسان ذهن جوړ کړي احکامات نری چې ګنې خلک راجمع شوي او مشورې کړي. دا نه قانوندان دا کار کړی او نه چې ته یو انسان نه چې ته فرشتې. دا الله تعالی دا تقسیم کړی چې چاله به څومره حصه ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي واعطى كل ذي حق حقه. الله تعالی هر یو حقدار ته خپل حق ورکړی دی. لہذا الا فلا وصیت لوارث. یو سړی به د خپل وارث لپاره وصیت نکي. کم وارث ته حصہ اسم ملاویږي ناغه لپاره ته وصیت نکي. لکه یو سړی مري او داغه زامن دی بیبي د مور خپل دي نو دل دانی دی پکا چې د خپل بیبي لپاره وصیت وکي چې زما بیبي ته دونه مال ورکې زما زوی ته دونه مال ورکې اې لپاره خاصی میسشته دی. نور وصیت ول سره کې وصیت ککې نو اجنبي د لپاره وکا پردي انسان د لپاره وکا جماعت د لپاره وکا مدرسې لپاره وکا وقف مال وکا. لیکن د وارث لپاره وصیت مکوا ځکه دې کې شبهه پیدا شوه چې کې دې شدید نور وارثان محروم کی یا نور وارثانو ته نقصان ورکی. دا ټول مال یو ته ورکو. هر انسان لبس زیاتې نه پکارو. یو سړی دی دغه مال دی نو دل دانی دی پکار چې ټول مال یو وارث ته په دنیا کې ورکی چې دا نور محرومه کما سره محرومه کې الله تعالی ول حق ورکی ته ول ورکی. یو جن حدیث کې سخت وعید دی که یو انسان ټول مال یو وارث ته ورکو او محروم یې کړ ټولو نو سبا قیامت کې به الله تعالی دی محرومه کی د خیر نه او د جنت مې محرومه کی. سره محرومه کې وارثانو د میراث د احکامات الله تعالی بیان کړی دي. پریزا چې ار یو تخپل خپل حصہ سره مر نفس ملو شي. دا دنیا کې یو وارث محرومه کول یا ټول محرومه کول عاقول دا جایز نه دي. صرف خاص خاص موقع دي. ستا اولاد دی یو پکې انتهایی بدعمل دی شرابي او کبابي دی ته پوهېږې زما ټول مال به دي اسې والوځي او دا نور نیک عمل او صالح دي او دی بار بار ته پوهه کوي بیا هم نه پوهه کېږي نو ته یې دته که مال پاتې شو وابې لوځي. نو دغه لا یو جایز صورت دی چې ته د هغه حصه دې نورو ته ورکړې چې دې د عمل به خراب کړي په ګناهونو کې به یې لګي به. لیکن دا یې خبره نشته خو صرف تا سره دعا سلام سم نه دي. زموږ دنیا کې دغه هغه دعا سلام ما سره زما خیر خبر نه دي نو خیر خبره غسر واجب او فرض خو نه دي. نو د هغې د وجې نه بیا نور وارثان محرومه کولو دا جایز نه دي. نو الله تعالی دې تقسیم په خپله کړی دی. پرېږده چې هر یو وارث ته خپل حصه پوره پوره میلو شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیره خطبه ورکوله. په خطبه کې دا خبره وکړه وی ان الآیة التي انزلها الله تعالی فی سورة النساء. د سورة النساء په شروع کې چې کوم دوه آیتونه د میراث دي
یو دی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، نه پای کې د زوی او د پلار حصہ بیان کړی دا چې یو سړی مړ شو زوی دې نو څونه حصہ به ملاویږي او یا پلار دې نو څونه حصہ به ملاویږي. وثانیها فی الزوج والزوجه، ورپسې آیت ولکم نصف ما ترک ازواجکم، آی کې د بیبي او د خاوند حصہ بیان شوی دا او دارنګه د مور شریک رونه خويندو حصہ بیان شوی دا. او دې آیت کې دلته کې د پلار شریک او د سکر رونه خويندو میراث بیانېږي. او سوره انفال کې چې کوم اخرنی آیت ته نه الته کې د ذوی الارحام بیان شوی دی. ذوی الارحام لري رشتہ دار ته وی لکه ترور شو، لکه ترور دا یا نوسه شو، نو د نوسه سبسي د رويري سبسوي د خرزي سا دا ذوی الارحام کې راځي. د انسان خپل ترور دارنګ د انسان رويره شولا خرزه دې شولا نوسه شو، نوسه نه نوسي ته ذوی العصبات نه دي دا چې کوم نوسه رويره خرزه ترور دا د انسان بیا ذوی الارحام کې راځي. نای ته یې څنګه ملاويږي دای بیان الته سوره انفال په اخره کې شوی دی. یستفتونک دی تپوس کويستانا، آیت مبارکه په دې موقع نازل شو. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ چو دی بیمار شو او بیماری ډیره سخت و، دی بهوش و. نبی علیہ السلام او بکر صدیق رضی الله عنه دواړه د تپوس لرالو، نو دی بهوش او پویدنه. نبی علیہ السلام او دس کو او دا دس هغه استعمال شوی او به راوغستی هغه په د باندې واچولې، نو دای د برکت دی په هوش کې راغی. دا دس دا وبندې با برکت دی، نن د برکت هغه وی چې په د باندې واچولې دی په هوش کې راغی. بیا خیر خبره اترې شروع شوه. نو جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې دا ما غوې نشتا او لورانی مم نشتا، ادمه صرف خويندې دي، پلار خو ما کې شهید شي او مور وفات شي و، نو صرف دغه و خويندې وي. دا ویږي لا يخلفني ولد ولا والد، زمانه خوشاته نه اولاد پاتې کیږي نه مور او پلارو، نو صرف او صرف خويندې ران پاتې کیږي. باندې आवाज یو ورو صرف دا و خويندې وي. نو دوی فكيف اصنع في مالي، د خپل مال سره سو کما دا وسنګ تقسیمیږي. الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو چې تمړ شوي او ستانه شاته خويندې دي، نو دوا یا دوه سیوا دي، نای ته بدو تهائی ملوشي، ان ټول مال بدري سي کې او دوی سي بده خويندو ته ملوشي. یا کده ترشتا د ترزوی دشتا هغه ته باقی مال ملوشي، او کتر دیم نشتا د ترزوی دیم نشتا او روړ دیم نشتا ریرونم نشتا، نا باقی مال بم د خويندو ته واپس ملوشي. یستفتونک دی تپوس کويستانا، دی ستانه فتوا طلب کی. فتوا د فتان ده او فتا جوان توي ځوان توي، په جوان کې قوت او طاقت، په دې فتوا کې قوت او طاقت. فتوا ورکون کې ته مفتی وایي او فتوا اغستون کې ته مستفتی وایي. نو دی مفتی ته مفتی زکوي چې رده په فتوا کې طاقت او زوري، دای د وجنه یو کار یا حرام شي یا حلال شي، یو کار یا منع شي او یا جایز شي نظر فتوی مطابق. دې فتوا رضان نه ورکی، د سره بنیاد قرآن او حدیث او شریعت وی. شریعت چونکه زورور او طاقتور دی، ندی وجه د فتوا کې زور او طاقت راشي. یستفتونک دی تپوس کويستانا، دی حکم طلب کويستانا، د سبار کې تپوس کی. قرآن سوال ذکر نه کو چې رسبار کې عام طور بعد وقت د جواب نه سوال معلوم شي، بعد وقت جواب داسې وي چې داینه سوال خود به خود معلوم شي. او جواب د کلاله بارکه دی، نو سوالم د کلاله بارکه شوی دی. یستفتونک دی حکم طلب کويستانه د کلاله بارکه. نو قرآن جواب ورکړي، قل وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله یفتیکم، الله تعالی حکم در کوي تاسو ته یا جواب در کوي تاسو ته یا فتوا در کوي تاسو ته فل کلالتی د کلاله بارکه. نو کلاله هغه انسان ته وي
چې د هغه مور او پلار مخکې مړي او زامن یې نشته، نوسي هم نشته، زوی او یا نوسی نه یادو، زوی او یا نوسی یا کړوسی یا کوده یا پوده لاندې ورپسې ځه، نارینه اولاد یې نشته دی، نو دې ته کلاله وایي. مونږ ته پښتو کې میراث وایو، عربی کې ورته کلاله وایي. ان امرؤ هلک، کلاله د کل یکل کلا وکلاله معنا کمزوري کېدلو، نو داسې انسان هم کمزوري وي په نسب کې. کلاله اصل کې تکلله النسب، وی دی نسب او دی رشتې دی یو طرف ته کو، داسې انسان هم یو طرف ته وي. د انسان نسب او خاندان چې مضبوطیږي د انسان په اولاد باندې، چې ستا اولاد څونه ډیر دی او بیا خاص تر نارینه اولاد دی ډیر وي، ستا نسب او رشته مضبوطه ده. او چې کله اولاد دی نشته دی، بالکل نشته، نو بس کمزوري دی چې بس یو کفره او چې مړ شي بس خبره ختم شي، او چې ستا سلسله روانه وي ستا نوم به زنده او تابند دی، په شرط د دې چې دنیا کې رسه کړي، پتش خوراک او اسکاک دې کړي نو بس سر به وخوري ختم بشي. دنیا کې سکار وکړي، د دین یو خدمت وکړي ښکلې، د دین بلا شي موکي دي، د خدمت بلا موکي دي، د سخاوت موکي، د خدمت موکي، د تقوا طهارت موکي، دعوت او تبلیغ ښکلې موکه ده، جهاد موکه ده، دا ټولې د دین ښکلې موکي دي. په دې کې یو لوی کار وکړه. حاتم طایی مسلمان خو نو، اسلام نه مخکې تیر شوی دی. سخاوت کې هغه په جاهلیت کې هغه نوم پیدا کړی دی، حالکه لکه حاتم طایی خو نیسو، دا د جاهلیت د زمانې سخاوت دونه ډېر کړی دی هغه چې هغه دغه نوم زنده او تابند دی. نو دین بلا شي لارې دي او بلا موکي دي، هر سړي د خدمت پکار دی چې نوم دې زنده او تابند دی. ان امرؤ هلک، کچری یو سړی هلک مړ شو، یو سړی مړ شو هلاک شو، او لیس له ولد، چې نو یې در پارس اولاد خو اصل کې نارینه تم وي زنانه تم وي، الګ تم وي جنې تم وي. او د میراث په اصولو کې، د میراث په باب کې د اولاد نه مراد نارینه اولادي، چې نزوی نشتا او نوسی هم نشتا، کړوسی هم نشتا، لور نه یادو، ځکه چې لور یې نو لور سره بیا هم خویندو ته حصه ملاویږي، رونو ته حصه ملاویږي. د میت چې خپل زوی وي نو بیا رونه خویندې د میت ته میراث کې حصه نشي ملاویدي. چې د انسان سره یو زوی شته بس دا ډېر دی، د دې سړي رونه خویندې چې کوم سکه دي او که ناسکه دي ټول محرومه دي. او چې زوی یې نشته نو لور شته، لور ته خو نیم حصه میلاو شي، نیم مالو، لیکن باقي مال به رونه خویندو لځي به. دلته کې د ولد نه مراد نارینه اولاد دی. وله اخت، او در پاره خور وي، خدا خور یا سکه ده، یعنی مور او پلار دواړه دی یو دي، او یا پلار د دواړو یو دی، او مور نه، که مور د دواړو یو را نو بیا دی لپاره دا حساب نه دی، دا حساب د صورت مبارکه په 2 رکوع کې تیر شوی دی. وله اخت، او حال دره چې در پاره خور وي، دی ولدون سره والد مراد دی، زویم نشتا پلاریم نشتا، پلار دی بیا کم ځای راغلی دی، مطلب دا پلار مخکې مړ دی، نو بیا د رونه خویندو ته به حصه ملاویږي. فلها نصف ما ترک، پر دې خور دپاره نصف ما ترک، نیم مال د هغې نه دی چې د پرېښودی وي، دا رور یې مړ شو دی چې کوم مال پرېښودی دی، د هغه مال نیم به د خپلې خور ته میلاو شي، او باقي نیم مال به نورو وارثانو ته میلاو شي. او که نور وارثان نشته نو هغه نیم مال به هم د خور ته میلاو شي، ټول مال به دی شي. وهو یرثها، او دا رور چې دی یرثها میراث به وړي دی خور نه. کفر که خور یې مړه شو دی پاتې شو، دا رور یې کلاله پاتې شو، بیا ټول مال ده دی، رور عصبه دی، یعنی خور یې مړه شو صرف یو رور دی، او د دې خور یې واده نو شوی یا شو لیکن اولاد یې نو، او پلار او مور یې نشته، د دې خور ټول مال به دې رور ته میلاو شي. دا که سکه رور دی او که پلار شریک رور دی، نو که یو د ټول مال ده شو، او که 2-3 دي ټولو کې برابر تقسیمیږي. ان لم یکن لها ولد، کچرې نه وي د خور دپاره څه اولاد نه مراد نارینه اولاد یې نشته، او پلار یې مخکې مړ دی. فإن کانت اثنتین، پس کچرې دا دواړه 2 خویندې،
کدا رور مړ شو د دوه خويندې پاتې دي دواړه سکدي یا پلار شریک دي خو دوه کم از کم د دوه نه سوا ارسونه چې ټول یو برابر دي بیا اسنتین دوا فلهما الثلثان پر دوړ د پاره دو تهائی دا ان دوی سي په دروي سو کې ټول مال ودري سي کې پای کې به دوی سي د خويندو تور کې لکه د جابر بن عبد الله رضی الله عنه خويندې وي نو مطلب دا چې ټول مال بدري سي کې او دوی سي به د دوه خويند ټول خويندو ته ملو شي پای بیا برابر تقسیميږي مما د اعمالنا ترکا چې دی مړی پرې خو دی وي ډیرور پرې خو دی وان کانوا اخوتن دریم سورته ته یو سړی مړ شو دا ورونه خويندې ګډ وډ دي الکانون دي جنکین دي ان رونه او خويندې دواړه دي بیا یې حکم دار چې دی خپلو کې عصبي یعنی الګ با په دوه خذ باندې حساب کې نو الګ تبا رور تبا ډبل استور کوي او جنې تبا سنگل استور کوي وان کانوا کچرودي اخوتن را خويندې رجالا ونساء تاکید د پاره رجالا ونساء وي ان دارونه خويندې مراد یا ټول رونه دي یا ټول خويندې دي خو یو ور به مخاو سر پکاري صرف خويندې نه یو ور به کم از کم پکاري نو رجالا ونساء نارینه او زنانه نو بیا فلذکری په د پاره د نارینه مثل حظ الانثیین په مثل د ایسی د دو زنانو ده یعنی دو جنکو ته چې سونه یې سملاویږي هغه مربه د ورته یوازې ملو شي نو ټول مال به د کفارو په حساب باندې کې الګ دو کفاره کې جنې سنگلو کفاره حساب کې چې سونه دي په آی ټول مال تقسیم کې الګ ته دغنا ورکه جنې ته یو حصہ ورکه یبین الله لكم الله تعالی بیانوي تاسو ته الله تعالی به تور احسان وی جهالت میوبا سره چرون میوبا سره کل د انصاف احکامات مې درکړو په دې باندې عملو کې چاري او تخپل حق ملو شي یبین الله واضح بیانوي الله تعالی لكم تاسو ته ان تدلوا نس بیانوي د میراث احکامات او یادا چې په دې صورت کې د میراث نه علاوه نورم بلاشي احکامات بیان شو د معاشرت حقوق او د یتیمانو حقوق د نور چې کوم حقوق په دې صورت مبارکه کې بیان شي راټولو ان تدلوا یعنی الله تدلوا دا چې تاسو گمراه نشئ ما د گمراهۍ نه د ظلم او د زیاتین مې بچ کولې ځکه مې د احکامات ته بیان کړو د شریعت دا یو مقصد هم دی یو فایده را چاری او تخپل حق ملو شي چې انصاف ملو شي چې ظلم او ستم ختم شي د میراث د اصول مطابق تقسیم کوي رور بم خوشاله وي خور بم خوشاله وي ار سړی به خوشاله لور بم خوشاله وي چې نور کوي ټول به خپي بیا انت دلو دا چې تاسو گمراه نشئ الله بكل شيء عليم الله تعالی په هر یو شی باندې علیم پوهه دی دا مو وای چې دله هډیره پکاره دله حکم پکاروا یعنی دا خبر ذهن کې مراوړې چې عقل خدای چې دی ول ډیره پکاروا الله په ارس باندې پوهه دی خبردار دی الله ته د انسان د ماضی د مستقبل دواړو پتره دی غریب دی دله سونه پکار دا دی امیر دی دله سونه پکار دا خور له سونه یې پکار دا لور له سونه پکار دا الله په دې باندې خپويږي ستاسو بس علم او سو رحم دلی به پچا وسونه خپکیږي الله نه زیات خیرخوا او مهربان ذات بل څوک نشتا الله چې کوم تقسیم کړي بس دا ټیک ته په دې باندې عمل وکړي دی تپوس کوي ستانه بارد کلاله کې وای نبی رسول الله والسلام الله تعالی جواب درکې تاسو د کلاله بارکه کچره یو سړی مړ شولو او نو در پارس اولاد او در پار یو خوروا پر دې خور د پر نیم مال آی چې د پرې خو دی او دارو به میراث لري د خورنا کچره نو دې را پارس اولاد پس کچوي دا دوړ د خويندې په دوړ د پاره دوی سي د درو ندي د حرام مال چې د پرې خو دی او کچرو دی رونه خويندې نارینه او زنانه په د پاره د نارینه په مثل د ایسی د دو زنانو دا بیان وی الله تعالی تاسو ته خپل احکامات دا چې تاسو گمراه نشئ الله تعالی په هر یو څه باندې پوهه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
یا ایها الذین آمنوا اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي اوفو پوره کې تاسو بالعقود عهدن لرا احلت لكم حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره بهیمتو چارپها الانعام د زناورنا الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستلی شي په تاسو باندې غیر محل الصید په داسې حال کې چې نه حلالونکي ښکار لره وانتم حرم او حال داري چې تاسو احرام کیئ ان الله يحكم ما يريد بشک الله تعالی چې دی حکم کوي د هغه څه چې اراده لري سورۃ مبارکه سورۃ المائده وایي لفظ د مائده د دې سورۃ په آیت نمبر 112 کې راغلی دی د دې سورۃ مبارکه اخرنه دو رکوع چې دی آیه کې د مائده ذکر دی د حضرت عیسی علیہ السلام چې کوم دوستان او قوم هغه د عیسی علیہ السلام نه معجزه طلب کړه او معجزه دا وغوښتله چې یو دسترخوان د اسمان نه چې پای باندې قسمه قسم خوراکونه وي او هغه دسترخوان د اسمان نه راشي او مونږ یې وینو مونږ ته نه خوراک وکړو یې مونږ به ومنو ستا باندې به ایمان نه وړو د دې ذکر د دې سورۃ مبارکه په آخره کې دی نو ځکه دې سورۃ ته سورۃ المائده وایي دسترخوان ته پاروي کې سفره وایي سین سره چې کله دسترخوان خالی وي د پاسه په خوراک مراک نی خالی وي نای طبيعت سفره وایي سین سره او کله چې په دسترخوان باندې قسمه قسم خوراکونه وي خپل مزیدارو نو بیا وته مائده وایي هغه دسترخوان چې د اسمان نه راغلو هغه خالی نو هغه د پاسه قسمه قسم خوراکونه او میوې وي نزکه ته مائده وایي اوس په دې سورۃ مبارکه کې څه د دسترخوان ذکر نه دی بلا احکامات پکې بیان شوي دي خو یو خبره پکې د مائده او د دسترخوان هم راغلې ده نو دې ته ویل کېږي تسمیۃ الکل باسم الجزء ان ټول سورۃ ته د دې سورۃ په یو حصے سره نوم ورکړل شو نو دې ته سورۃ المائده وایي د دې نه علاوه د دې نور نمونه شته دې ته سورۃ العقود وایي او عقود جمع د عقد ده تړلو ته وایي مراد تر معاهدی دی وادي دي چې تاسو کومه وادي کړی دا پوره کړئ د دې سورۃ په لومړني آیت کې لفظ عقود راغلی دی نو سورۃ العقود وتم وایي درېنومي سورۃ المنقذہ منقذہ من خلاصي ورکون کې نجات ورکون کې دې سورۃ ته سورۃ المنقذہ ځکه وایي چې روایت کې دی چې سورۃ المائده استدعى فی ملکوت السماوات المنقذہ په اسمانونو کې دی سورۃ ته سورۃ المنقذہ وایي نو ځکه چې انها تنقذ صاحبها من ایدی ملائکه العذاب دا سورۃ چې څوک وایي او عمل پکې دې په احکاماتو باندې دا عذاب د فرشتو نه به خلاصي ورکی ځکه ته سورۃ المنقذہ وایي امام ابن عاشور دا لیکلي دي دې ته سورۃ الاخيار وایي اخيار جمع د خیر ده چانکړې شوی بهتر خبرو ته وایي وی صحابه کرام رضی الله عنهم با دې سورۃ ته سورۃ الاخيار وایي چې ډېر غوره او بهترین سورۃ ده دا سورۃ مبارکه بل اتفاق مدنی ده مدینه منوره کې نازل شوه ده د سورۃ الفتح نرست راغله ده د نزول په اعتبار سره په 112 نمبر باندې ده او امام ابن عاشور لیکلی دي چې دا سورۃ د سورۃ الممتحنین نرست راغله ده اسماء بنت یزید ابن السکن الانصاریه رضی الله تعالی عنها وی موږ نبی علیہ السلام سره په سفر کې وو او نبی علیہ السلام په خپل اوخه تشریف فرماو او د اوخې نوم عتباو چې دا سورۃ مبارکه نازل شو په دې کې اختلاف دی چې دی د حجۃ الوداع چې کوم سفرو چې تلل دا سورۃ نازل شو او کا واپسې کې راتلون نازل شو
نو دواړه اقوال دي. باید صحابه وی چې نبی علیہ السلام حجۃ الوداع چې کوم اخرانی حج دی چې په لاره ته نه دا صورت نازل شو، او بعد یې چې واپسې کې نازل شوی دی. دواړه خبرې صحیح دي. څه آیتونه مخکې نازل شوي دي او څه آیتونه بیا وروسته نازل شوي دي. په دې صورت مبارکه کې یو آیت داسې دی چې الله تعالی بطور احسان وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ما تاسو له دین مکمل کو او تاسو له خپل مذهب اسلام خوښ کړی دی. نو دې سنت مبارکه کې د ډېرو احکاماتو ذکر دی. شروع کې محکامات دي او اخره کې محکامات دي. د دې سورۃ النساء سره ربط او مناسبت دا دی چې د نوم سره مناسبت شته. د مخکنی سورۃ النساء او ردینم سورۃ المائده دی. نساء زنانو ته وي او مائده دسترخوان ته وي. زنانه چې کور کې کنه دسترخوان بیا ډکی چې میلمه دی راغی او د زنانه کور کې شته، نو میلمه ته چې دسترخوان دی نه به خالی نه کې به قسمه قسم بیا خوراکونه وي. ځکه زنانه دې خبرو اهتمام کی، ای د کور په کارونو پوهیږي، قسمه قسم خوراکونه تیاری، نو دسترخوان بیا ډک وي. د دسترخوان پته د کور د زنانو پته دسترخوان نه لګي چې قسم قسم خوراکونه دي او مزیدار دي. پوه شکور کې زنانه کار والدي. نو سورۃ النساء او سورۃ المائده د نمونه خپلو کې مناسبت دی. او دارنګي د مخکنی صورت په آخره کې دا بیانو یبین الله لکم ان تضلوا. الله تاسو خپل احکامات بیانې چې تاسو گمراه نشئ. نه احکامات دې صورت مبارکه په شروع کې بیان کړو چې دا بکوي او دا بنه کوي. صورت مبارکه او یا ایها الذین آمنو سر شروع شوه دی. مؤمنانو ته خطاب دی چې د ایمان تقاضا دارا چې په دې باندې عمل وکړي، په دې احکاماتو باندې. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي. ایمان امراوي د ایمان تقاضا ده چې اوفو بالعقود، تاسو پوره کې. اوفو معنا پوره کولو، اوفو د ایفا نه دی. ایفا دی ته وی چې چاته یو څه پوره ورکولو چې پای کې نیمګړی واله او نقص پکې نه وي، دې ته ایفا وي. او د دین وفا دی، وفا ضد د جفا دی. نو اوفو تاسو پوره واله وکي بالعقود. عقود جمع د عقدن ده. عقد تړلو ته وي، غوټه ورکولو ته وي. دوه سیزونه خپلو کې کلک تړلو ته عقد وایي. نو عقود مراد نه معاهدی دي، کم وعدی، کم اگریمنٹ او کم قول او قرار او عهد او پیمان چې تاسو کړی نه تاسو پوره کړئ. او مراد د دین شریعت احکامات دي چې کوم د شریعت احکامات الله تعالی په تاسو فرض کړی دي، دا غي پوروالی او کې اهتمام وکړئ. او فو بالعقود، پوروالی او کې تاسو بالعقود د عهدونه ک الله تعالی تاسو سر کړی دي او یا تاسو الله تعالی سر کړی دي. ایمان وروړلو، کلمه ویلو، دا الله تعالی سره یو وعده او اگریمنٹ کول دي چې ستا هر حکم به زه منم، ستا پیغمبر هر خبره به زه منم. چې دا تا وعده وکړه د سخت دی وکړو، دې اوس پوروالی وکړه. نو بالعقود الله تعالی حکمونه پوره کوي. او عقود کې منختم داخله ده. یو سړی منخت وکړه که زما داسې وشو داسې به کومه، او کار دی بیا وشو، تا باندې هغه منخت پوره کول دا واجب او لازم شو. ولیوفو نذورهم، قرآن کریم فرمایي تاسو کومې منخت کړي دا اوس پوره کړئ. انسان چې بیمار شي، په حالاتو کې گرفتار شي، نو قسم قسم منخت وکړي که خدای حق کړم، که خدای دا کار وکړو نو زه به دا کوم او زه به دا کوم. بیا کار وشي، بیا خبره یې روي. قرآن دا اوس پوره کوي چې کومې وعدې کړي دي. بیا به الله تعالی چې د گرفتار کې ګوري، بیا پکې هیلې ملي مه کوئ، پوره کړئ خبره هغه شانتې. ورنه الله تعالی سره نور د رانیسلو بلا طریقې شته. نو دغه منښت هم په دې کې داخله را اوفو بالعقود. او عقود کې دام داخل دي چې تاسو خپلو کې یو بل سره کوم معاهدې کړې وي، یو بل سره وعدې کړې وي، اګریمنټ هم کړی وي، دا یې د پوره کولو اهتمام وکړئ.
قول او قرار هم کړی، لین دین هم کړی، وعدې ماتې مې بل سر کړي دي. د هغې د پوره کولو اهتمام وکړئ. د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي، دا نه چې وبشي اوس یې وکړه سبا ته یې مه پرېږده. اوفوا بالعقود، پوروالي وکړئ تاسو د عهدونو او د قول او د قرار او د عهد او د پیمانو. احلت لکم بهیمة الانعام، زناور په دوه قسمه دي. یو هغه زناور دی چې په دې کلو کې اوسېږي چې انسان سره مانوس دي، او یو هغه زناور دی چې انسان نه یریږي، یعنې هغوی په صحرا کې، په ځنګلاتو کې، په غرونو کې اوسېږي. نو دا چې کم کلي کې اوسېږي نو دې ته انسي او اهلي وایي، او چې کم په ځنګلاتو کې او په صحراګانو کې اوسېږي هغې ته وحشي وایي. په دې کلي په دې حیواناتو کې چې انسان سره مانوس دي نو په دې کې څه زناور پالتو دي. پالتو نه مراد دا چې انسان هغه حلالولی شي او خوړی شي، استعمالولی شي. لکه هغې کې 4 مشهور دي، او اوښان شو د اوښ نر او ماده دواړه، او غواګانې شوې د هغې نر او ماده دواړه، او دا میخې په غواګانو کې داخل دي. لکه دا میخه د نبی علیه السلام په زمانه کې نه وه، دا وروستو بیا پیدا شوې ده. نه هم د غوا په حکم کې دی. او درېیم چېرې نه هغه ګډې دي، او 4م بیزې دي. د دې نر او ماده دواړه دا انسي دي، اهلي دي. انسان کور کې ساتي، دا د انسان نه یریږي، انسان د دین نه یریږي. نو دا 4 قسمه مشهور زناورو دا د انسان لپاره حلال کړی شوي دي. هسې به زناور ته تکلیف نه رسئ، ایزا به ورته هسې نه رسئ، خو د ضرورت دپاره دا حلالولی شي. د غذا دپاره د دې دا ذبح کول او حلالول دا ایزا نه دی، تکلیف نه دی. ستا ضرورت دی غوښې خوراک ته، انسان به غوښه مخه خوري، ضرورت دی د بدنو. نو د دې بیزې د ګډې حلالول او ذبح کولو د اوښ حلالول دا د تکلیف رسول نه دي، دا شریعت جایز کړي دي ستا لپاره. او د دې نه بغیر هسې به حیوان ته تکلیف نه رسئ، ظلم به پې نه کوئ، زیاتې به پې نه کوئ، سوا بوج به پې نه وړئ. دا د ګرمۍ او د سردۍ خیال به ساتئ. پیغمبر علیه السلام یو اوښ ولیدو، هغه ډېر زیات کمزوري شوی و، د حملې یو بل سره یو ځای شوي وه. پیغمبر علیه السلام وفرمایلو اتقوا الله فی هذه البهائم المعجمه، د دې حیواناتو باره کې د الله نه ویریږئ، دا د الله تعالی امانت دی تاسو سره، د دې باره کې به ستاسو نه تپوس کېږي. یا نبی علیه السلام فرمایلو او فرکبوها صالحة او اترکوها صالحة، په دې چې کله سورلي کوئ نو ګورئ سورلی قابل دی او که نه دی. سورلی چې کوئ نو ګورئ چې قابل دی نو سورلی پې کوئ. بیا چې څونه برداشت کولی شي هغه عمره کوئ. یو حیوان یو تن برداشت کولی شي، 2 کسان مه کېنوه، 3 مه کېنوه. او که یو حیوان 2 یا 3 کسان برداشت کولی شي نو کېنولی شي. بخاري کې روایت دی، نبی علیہ السلام عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ته حکم وکړو چې دا عائشه سره کېنوه او لاړ شي تنعیم نه، دا به احرام وتړي او عمره به وکړي. نو په یو اوښه باندې مخکې عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ناست دی او شاته عائشه رضی اللہ عنها کېنولې ده. نو که په اوښه دویم کس کېنول منه وي، نبی علیه السلام به عائشه په شاته نه کېنوله. نبی علیه السلام په سفر کې په خپله ځان سره 2 ماشومان کېنولي دي، یو مخکې یو وروستو. نو دا دویم او دریم کس کېنول څه منع نه دي، خو دا نه چې حیوان ته به ګورئ چې برداشت کولی شي او که نه شي کولی. نبی علیه السلام فرمایي فرکبوها الصالحة، په دې حیواناتو سورلي کوئ خو چې سورلي کولی شي هغې، او اترکوها صالحة، او چې سورلي بس کوئ نو هم ګورئ چې هسې نه دونه کمزورې کوئ په سفر باندې، دومره ډېر سفر یې وکړئ چې هغه بیا پروت وي. نو چې پرېږئ نو ګورئ صالحې پرېږئ، یعنې کمزورۍ ته یې مه پرېږئ. د حدیث مطلب دا شو حیواناتو سره به ظلم او زیاتې به نه کوئ، خو د دې دا ذبح کول دا حلال دي د انسان لپاره د ضرورت د وجې نه. او د دې نه علاوه چې کوم ځنګلي ځناور دي چې په صحرا کې او په ځنګل کې اوسېږي، نو هغې کې چې کوم ځناور د دې مشابه دي، د دې 4 قسمه ځناورو سره چې کوم مشابهت دی د هغې، هغه د انسان لپاره حلال دي. لکه بیزې سره مشابه اوسې ده،
نو دا هرن او دا اوسې چې غزال وتی عربی کې دا حلال دی د انسان لپاره. اوښ سره مناسب شترمرغ دی، نو شترمرغ حلال دی د انسان لپاره. او غوا او میږي سره مشابه نیل گای ده، عربی کې ورته حمار وحشي وایي، نو دا حلال دی د انسان لپاره. او دارنګې دا سویا شوه دام د انسان لپاره سره حلاله ده، خرګوش چې ورته وایي. نو په ځنګلي حیواناتو کې چې کوم حیوان دې حیواناتو سره مشابه دی په قد و قامت کې، نام د انسان لپاره حلال دی. هغه ځناورو چې د هغې نوکونه په دې خوله کې تیره غاښونه وي او هغه په دې غاښونو باندې بل حیوان ماتي او شلی او زخمی کیه، نه بیا حرام دی. وجه دار چا کې درندوالی صفت دی. انسان که دغه حیوان وخوري دی هم درنده شي، بیا به د بل انسان وینه څکي به او وینه به تویي، او الله تعالی خدا نه خوښي. ځکه د غوښې په انسان کې اثري، څنګه چې انسان خوراک کی د نه وینه جوړیږي او د وینې اثر په انسان کې راځي، د خوراک د وجې نه به انسان کې هم درندوالی راشي. د دې وجې نه دغه حیوان خوړل منع شو. نو کم حیواناتو چای کې دغه د ماتولو او د بل حیوان د زخمی کولو صفت دی، اینه منع وشوه. بعضې حیوانات په کلو کې اوسیږي لیکن حرام دي، لکه سپی شو، دا په کلي کې اوسیږي، د انسان نه یریږي نه، انسان د دینه نه یریږي، لیکن دا نجس دی، ناپاک دی، حرام دی. په حدیثو کې د حرمت ذکر راغلی دی. دارنګې لکه خر شو او خرش وه، دا په کلي کې اوسیږي، پالتو ځناور دی، اهلي او انسي دی، انسان نه یریږي نه دی او نه انسان د دې نه یریږي، لیکن احادیثو کې د دې د حرمت ذکر دی. د خیبر په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې حکم وکړو، دا خره چې دي دا د خیبر په موقع باندې حرام شو. نبی علیہ السلام حکم وکړو هغه پتیلی کټوۍ واړوي، صحابو دا لال کړي وو، کټوۍ باندې شوی وي، واړوي دا واپس کې، په دا موقع دا حرام شو د کلو دا چې کوم خره دي. او یو حمار وحشي دی کم چې په دې ځنګلاتو کې اوسیږي، هغې ته هم خر وایي عربی کې، لیکن هغه حلال دی. هغې ته موږ نیلګای وایو، هغه حلال دی. او دارنګې خنزیر دی، هغه هم نجس العین دی، قرآن کې د هغې د حرمت ذکر دی. بعضې خبرې قرآن حرامي کړي دي او بعضې خبرې احادیثو کې حرام دي. او کم ځناورو که دا بیزه ده، که دا ګډه ده، که غوا او میخر او که چرګان دي، که چېرې دې خوراک خراب شو، دې دونه خراب خوراک وکړو چې دا خوراک بدبو په غوښه کې پیدا شوه، بیا به دا نه خوري، بیا مکروه شو. لکه دا چرګان دي چې یو چرګه هغې دونه ګنده خوراک وکړو چې دا ګنده خوراک اثر په دې په غوښه کې راغی او د غوښې نه بدبو روانه شوه، نو دغه بیا مکروه تحریم، بیا به دا نه خوري. دکه ها هغه بیا کور کې وساته، هغې له خپلې پاک حلال خوراک ورکړه یو څو ورځې چې دی د غوښې نه بدبو ختمه شو، بیا خوړی شي. دا چې کوم دا فارمي چرګان دي، د دې نه بعد علما ولې کرکه کوي او ځان ترې نه ساتي، دا خوراک چېرې ګنده دی، خو که هغې خوراک د دې په غوښه کې اثر وکړو، بدبو ترې نه روانه شوه، یا به ترې نه ځان ساتي. عام طور بدبو نه ځي، خو که بدبو ترې نه روانه شوه، بیا به د خوراک بیا ټیک نه. دې ته جلاله وایي. بیا چې کم څاروي او کم حیوانو په دې ډیرانونو باندې ګرځي او ګنده خوراکونه کوي، دا بیا په غوښه کې په پیو کې بیا اثري، نو بیا ځان ساتي، نه مکروه دی. بیا نو بعضې حیوانات حدیث حرام کړي دي او بعضې حیوانات قرآن کریم حرام کړي دي، او چې کم حلال دي هغه انسان استعمالولی شي. یو حلال پښتو کې دی، اردو کې، او یو حلال په عربی کې دی، دواړو کې فرق دی. مونږ پښتو کې حلال چې وایو، دې لپاره عربی کې ذبح راځي، خلک حلال مې کو، یعنی څه مطلب عربونه مې ویلا کړ کو ذبح مې کو، دې لپاره عربی کې ذبح راځي. عربی کې حلال په معنا د روا کولو سره مباح کولو سره راځي، یعنی دا کار ستاره پر جایز دی، مباح دی او روا دی. احلت لکم حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره، ان روا کړی شوي دي ستاسو لپاره، ان ستاسو د ضرورت د وجې نه. بهیمة الانعام، بهیمه هغه حیوان ته وي چې هغه بې زبانه وي. بې زبانه مراد ده چې ګنې ژبه یې نشته،
جبې شته خو خبرې نشي کولی، आवाज کولی شي خبره نشي کولی، خپل مطلب تا ته بیانولی نشي چې دې څه وایي. یو مثال غوا ده او یا میخه ده، آهو که تږي نو هم دغه شي یو شان आवाज کی، که وږي هم دغه یو आवाज بکی، که ګرمي کې هم دغه یو आवाज بکی، که سردي کې هم دغه یو आवाज بکی، خپل بچی ته هم دغه आवाज کی، تا ته هم دغه आवाज کی. لیکن مطلب یې څه دی او مطلب یې خو څوک نه پوهېږي. دا خو موږ د قرائنو نه معلومو چېرې دا غواړي ګنې یا جوړوږي شوی ده ګنې ټایم شوی دی یا ګنې کور ته بوتل غواړي، دا خو د قرائنو نه موږ معلومو. ورنه د आवाज نه خو د دې هغه صحیح مطلب خو څوک نشي بیانولی. لیکن انسان دی د دې چې څه مسلې دي تا ته په خوله باندې ووایي نو انسان پوه شي. نو دې حیواناتو ته بهیمه ځکه وي، بهیمه د ابهام نه دی، ابهام پوشیدوالی ته وي، یو خبره پټه د ښکاره نه ده، د دې دغه مسله هم پټه ده ځکه ته بهیمه وایي. بهیمة الانعام مراد نه چارپای هغه حیوانات چې په څلورو خپو باندې ګرځي. انعام جمع د نعم ده. عرب اصل کې اوخ چې دی اوخو او اوخانو آیت نعم وی، نو د عربو په نسبت باندې بهترین حیوان دا اوخ دی، دا ډېر لوی نعمت دی. نو انعام اصل کې اوخانو ته وی، خو بیا د دې اطلاق چې دی دا لفظ بیا هر څلورو خپو والا حیوان ته وي. بیزې ته ویل کېږي، ګډې ته ویل کېږي، غوا او میښې ته ویل کېږي او اوښانو ته ویل کېږي. خو چې انعام وی نو ګډه او بیزه به هله ویلې چې وصروف پکې شاملي. د اوښ نه بغیر صرف ګډو بیزو ته به انعام نه وایي، انعام به ورته هله وی چې اوښان پکې وي، یعنې اوښانو سره ګډې بیزې وي، اوښانو سره غوا میښه وي، نو بیا ورته انعام وایي. او د اوښانو نه بغیر صرف ګډو بیزو ته او صرف دارې غوا او میښې ته ایته انعام نه وایي. انعام جمع د نعم ده، اصل معنی اوښ ده، بیا د نور حیوانات پکې سره شامل شو. بهیمة الانعام هغه څاروي هغه حیواناتو چې څلورو خپو واله وي او سریدونکي وي او خوراک کوونکي وي، هغه اهلي وي، کور کې اوسېږي، ستاسو لپاره حلال دي. چې هغه اته قسمونه دي، یعنې څلور قسمونه او اته ترې نه جوړېږي، نر او ماده چې دواړه یو ځای کوي. هغه اوښان دي او ګډې او بیزې دي او غوا او میښه دي. الا ما یتلی علیکم مگر هغه چې لوستلی شي په تاسو باندې. په دغه حیواناتو کې بعد بیا حرام دي. هغه کم حرام دي دا ذکر په دریم آیت کې را روان دی. انا مردار شو اصل کې په ذبح په اسلامي طریقې سره ونه شوه، که ګډه ده او که بیزه ده او که غوا او میښه ده، دا یې ذبح کول په اسلامي طریقې سره ونه شو او مردار شستانه ناحلال حیوان ته باندې اوس حرام شو. لکه ځان یې خفي کو او مردار شستانه، اگر چې غوا او میښه راخو تار باندې اوس حرام ده. نو الا ما یتلی علیکم دا یې ذکر ورپسې دریم آیت کې را روان دی. مگر هغه چې لوستلی شي په تاسو باندې، یعنې په دې حلالو حیواناتو کې هغه ستاسو لپاره بیا حرام دي. د دې حیوان په دې مارۍ کې چې کومه وینه وي، دا وینه چې د حیوان نه وبېدل حیوان پاک شو، حلال شو. او کدی مردار شو نو دا وینه په دې ټول بدن کې واپس وګرځي، دا وینه مرداره ده. اصل کې دې عربی کې دم مسفوح وایي، دا مرداره وینه ده، د دې تویول پکار دي. او چې یو حیوان کله مردار شو تا اعلان نه کو په خپل مرګ باندې مړ شو، نو دا ولې مردار شو؟ څه چل دی؟ په دې علالولو کې او په نه علالولو کې څه فرق دی؟ ډېر غټ فرق دی. په دې مړۍ په دې رګونو کې چې کومه وینه ده دې ته دم مسفوح وایي، دا مرداره وینه ده. دغه وینه د حیوان نه ونه وته په دې بدن کې شامله شوه او دا وینه چې ټول بدن کې وګرځي ټول بدن مردار کو، و دا د انسان لپاره نقصان ده دی. شریعت په موږ باندې خفه کېږي، ځکه موږ ته وایي چې دا وخت ستا لپاره زهر ده مه خوره. دا ولې دونه قسمه قسم بیمارۍ راغلې، بیمارۍ سیوا شوې ناشنا ناشنا. د هغې وجه موږ خوراک چې دی هغه خالص نه دی، پاک نه دی، صفا نه دی، احتیاط نشته دی. په چا باندې شک ګمان نه دی پکارو، لیکن مسلمان دی پیسې تلو نشي ټینګولی. په مردار حیوان باندې چاړه راکاږي، مردار شوي وي، هغه غریب روح یې پخوا چېرته رسېدلی وي او دې پې لګیا اوس چاړې راکاږي، ولې یو څو پیسو دپاره. نو دا چا باندې ګمان نه دی پکارو، بدګماني نه ده پکار. لیکن داسې واقعات مخې ته رالو چې انسان حیران چې د دې وجې نه زیاتې بیمارۍ د دې وجې نه چې انسان مردار خوراکونه کوي.
نو دا وینه د مردار اصل کې او دا په دې بدن کې خوره شو ټول حیوان مردار شو او د انسان چې کله دا خوراک وکړو دا به خامخا مرداری پیدا کی او کنه به پیدا کی بیماری پیدا کی او کنه دیو جن انسانان بیماران دي نو الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لستری شي پتا سو باندې غیر محل الصید پدا سه حال کې چې نه جایز کون کې الصید ښکار لرا ښکار حلال دی او په دوه حالتونو کې حرام دی په حرم شریف کې دنه حدود د حرم چې دي په حدود د حرم کې دنه ښکار نشي کولی او دارنګه د احرام په حالت کې ښکار نشي کولی تا احرام تړې د عمرې د پر حج د پر رواني کده ارزه کې که په حدود د حرم کې دنه او کباري ته بیا ښکار باندې کې او ښکار نه مراد هغه حیوان چې هغه اصلي شرانی سره په حیله او تدبیر سره بیرانی سي په جال سره په دز باندې په چل ول سره چې راټینګي ته ښکار وایي ان کم حیوان چې تاسو مانو سکیږي نه بیا ښکار دی استانه تیخ تکي اچ ترانی سي دا د احرام په حالت کې باندې کې د احرام حالت کې او په حدود د حرم کې دنه د محرم د پر د ښکار حرام دی او د ښکار نه علاوه نور حیوانات علالول شي ته احرام کې ګډه بيزا علالول شي خپل ځان د پاره بل چا د پاره مو او حلالول شي غوامي حلالول شي ښکار نشي کولی او په حدود د حرم کې نشي کولی او مدد بم نه کې چا سره چاته په خلویم نه چرغه ته وړ کیږي ښکار ته وړ شوره لګرالو کا په خلبم نه وای مدد به سرم نه کې پرانی سره کې به سر مدد نه کې په علالو کې به سر مدد نه کې کدی مدد کو حیوان حرام شو ستاره پارمو د نور خلقو د پارمو د احرام په حالت کې چې کله تا ښکار وکړو یا تا سره امداد وکړو نه حیوان مکمل حرام شو تیم نشي خوړی په خپل وسو بل څوک مس نشي خوړی یعنی که یو انسان په احرام کې نه اگر پر مس حرام دی او الټه جزا به ورکه ان دای کفاره ورکه دم به ورکه بیا غیر محل الصید پدا سه حال کې چې نه جایز کون کې ښکار لرا ښکار به جایز نه غنئ ان به کوي تاسو وانتم حرم او حال دار چې تاسو احرام کې د احرام په حالت کې بداسه نه کوي خدای لمدی ښکار جایز دی د احرام په حالت کې د سمندري ښکار کولی شي او سمندري ښکار کې صرف مایه دی پکشته کې رواني احرام حالت کې وي میان تازه رانی سا او خره بالکل جایز دی دا سمنه نه دی ان الله يحكم ما يريد بشک الله تعالی چې دی يحكم حکم کوي ما يريد اچ اراده لري الله چې حلال او حرام بیانې نو خپل مرزي ده خلق ته نه ګوري چې خلق بسوي پچا به خلګي پچا به بدلږي الله تعالی د خلق فائدې ته ګوري او حکم بیانې يحكم ما يريد با اختیار ذات بادشاہ دی چې څنګه حکم کوي هغه شان کی او پای کې دمنګ فائدہ وي اے کسانو چې ایمان وروړي دي پورا کې تاسو عهدونو لرا حلال کړی شی رستا سره پارا سرو رخو والا سریدون کې زناورو مگر هغه چې لستري شي پتا سو باندې پدا سه حال کې چې نه حلال او کې ښکار لرا او حال دار چې تاسو احرام کې بشک الله تعالی چې دی حکم کوي د هاي چې اراده لري